ورشي دا په ملک چې کوم خاماران پراته دي دوی سره چې کلاشنکوفي دي قرآن ورته په سر کې د چانه دی په ور کړی دا غریب نه ونیسي او معتبر له ورکړي پاک ایران دوستی زندہ باد پاک ایران دوستی زندہ باد کار نکیږي ایران غوندې انقلاب په ملک راوالا په ټول ایران کې وګوره خزه به بربنډاو نه ګوري خزه به نه ګوري د ایران جنکۍ دي دلته د سر نواله تر خپو پورې ټوله پټي د جامو کپڑا به بارونه اله د ایران خمینی راغله ده خمینی راغله زمونږ دا دبلې مار چې په ریډیو کې ناس دا دبلې مار سیبه په دبلو وړه مګیلی خمینی او خمینی ته په خلک امدانې راوخه هیڅ شرمېدلو بے غیرت و ذلیل قوم خمینی راغله خمینی نه سبق والا غیرت داده چې څوک وګوره سر نخپو پورې ورته وګوره او سبق ته والا سے انتزاع ته وکړه استنباط ته وکړه چې دام د شیعه ملک صدر دی تزان ته اهل سنت والجماعت وې د شیعه ملک صدر خو په خپل ملک شیعه مذهب د پاره کوم انقلاب راوسته او تا د محمد رسول الله د جوړ کړي قانون د پاره په روپۍ کې ټیډي پیسې انقلاب په ملک رانه وسته عزیزانو عرض داو وہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بند داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد تایو درد دل دے ما ہوئے دوی تورسی زما خبر خدای پوئے گا کاری مخ کے من ذمہوار نہیں دا دا خدای کار تاسو پوئی شوئی عزیزانو عرض میں داو چی ان الذین کذبوا بآیاتنا دا اللہ دا کتاب تکذیب کول یواز دا مانا ندا چی گنی زب خلاو ویم چی زینم نا ستا عمال او کردار چی دا قرآنی احکامو اجرا کولے شوئے نکے دام تکذیب دا قرآن دے پدے کہ نور باستے انشاءاللہ ببیاشی واخر دعوانا الحمدللہ چی روح دا وینا چی وینا پا بدن کے ختم شی سڑے مرش دا دے دا سے مثال دے لکلارے و موٹر کی اوگو رہی پیٹرول یا اوبدی اوبو پا انجن کے ختم شی انجن اسوزی پیٹرول پا کے ختم شی پا زی ادری کی حرکت نکی دا پیٹرول دی چی پا انجن کیوی ټول باډي او مشینری په حرکت کې چوري او خوځي او چې پټرول ختم شي باډي په ځای ولاړی اس حرکت او فرمایي چې دا وینه چې دا روح او چې وینه په بدن کې ختم شي بدن ختم دا پاتې باو کې ځان لبیا دا دوه قسم یو مذهب دا اتباو دا چې روح یو قوت ته پټول بدن کې ساری او دویم روح چې دا وینه ده چې بدن کې ختم شي که تاسو خیال وکړئ حیوان دی چالاله دا لاله دون بعد تاسو ګورئ وینه چې تیوزی ټول وینه چرګلال کا وینه اوزی رست بیا په دغه بدن دی وینه پکې نه معلومیږي دا چې روح چې دغه وینه
چرګان پر یو خبر عادت شو بعضی وخت خلق تپوس کوي چې د چرګ غوټه پاس لاړه کلان دی لاړه حلال شو که مردار شو ما ورته وی چې داس چل دی چې د چرګ غوټه پسې ته ګرځي دا تپوس وکړه چې دا چرګ شوی په څه دی دا د اغسطه په څه دی دا پیسې چرته وي کداغه پیسې مرداري او تا په چرګ اغسطه نو کچرګ باندې بسم الله وې مردار دی کنه جی کغوټه پاس لاړ شي مردار دی او کلان دی لاړ شي مردار دی ځکه چې تاغسته په مردارو پیسو نو د ارشي بنیاد ته سوچ کوه بنیاد مونږ نه ګورو غوټه پاس لاړه غوټه لاندې لاړه عزیزانو قربانی وای گویا اراقه الدم وینا وته شی حلال که غوټه لاندې تری او حلال دی کو زیات نه زیات مکروه قدر شي ځکه چې ټول رګونه غوس نشي لہذا په پاس اولان د تلو باندې شی حراميږي نه او نه مرداني نو عرض داو چې دا دو مذهب دي په اتباو بل مذهب دی د حضرات متکلمین علماء متکلمین وایي چې روح دا یو جوهر مجرده ده آیا قدیم ده او که حادث نو علماء وایي چې اعتبار بدن تواخلي نو قدیم ده او چې اعتبار د خدای نظام تواخلي نو بیا حادث ویل شي هغه شي ته چې کوم نوې پیدای په خوا نو اوس پیدا نو جروح جوهر مجرده ده نسبتی چې بدن توالی نو ده قدیم ده ځکه چې د بدن نمخ کې ده پیدا شوی روح د بنی آدم د خلقتنا 300 کال مخ کې پیدا او بیا د روح د پیدا کېدو نم 300 کال مخ کې د دې روح د رزق بندوبست شوی نو دغه روح چې جوهر مجرده ده د دې نسبت چې بدن توالی نو د قدیم دی ځکه چې بدن نمخ کې پیدا او نسبت چې کائنات توالی یا د خدای ذات توالی نو دا حادث دی ځکه چې رستو پیدا شي اوس دا جوهر دی په دې څه دلایل په دې باندې دلایل ډېر روایات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شهید روح هغه د مارغانو په ججوره کې ورته ډولای جوړي او پاغي کې د ناستي او د جنت په ونو کې سیل کوي دا مذهب دی د علماء متکلمین یو مذهب دی د فلاسفو کې دو قسم دي بیا یو قدیم فلاسفه دي او یو جدید فلاسفه عزیزانو قدیم فلاسفه چې دي داغي ډېر تحقیقات چې دي
هغه جدید فلسفه او مسترد کړی دي ځکه چې هغه یو تحقیق چې کړو چې لیکلي دي نن زر کاله مخکې یا 300 کاله مخکې یا 900 کاله مخکې هغه یو تحقیق کړی نو هغه تحقیق دی جدید فلسفه او بیا مسترد کړي ځکه چې چشمدید یو واقعیا بل ثابته شوی دا واغی تحقیق بیا جدا اوس لکه ابو علی سینا یا په یونان کې ارسطو دا لوی لوی فلسفه شرع چغمونی چې چالي کړي دا یا تسریع چالي کړي دا یا اقلیدس چالي کړي دا دا قدیم فلسفه د دوی تحقیق د حرکت د کائنات متعلق داو چې په دې باندې ډېر لوی اختلاف و چې د حرکت چې د زمکه کې او آسمان کې نو د فلسفو مذهب داده چې ټوله دنیا ګول ده ټوله دنیا د سده لکه اگای وګورئ په د پاسه یو سپین غلاف هغه لاندې بیا سپینه بل جلای ده هغه لاندې بیا غ سپین شی دی چې سړی خوري منس کې بیا زیړ دی نو فلسفه دا وایي چې دا ټول کائنات داسې طبقات دي دغه طبقات په خپل زیدي منس کې د اسمکه چې دا داسې شی دی لکه د هغه منس کې چې زیړی غیر چاپیر ته نه آسمان احاطه کړی دا او منس کې اسمکه بیا اسمانونه اودي هر یو د بل د پاسه د پاسه لوی اسمان چې دی هغه ته قران کې عرش عظیم وایي د فلسفو په جبه کې دغه اسمان ته فلک اطلس وایي یا ورته فلک محیط وایي محیط ورته ځکه وایي چې د ټولي دنیا نه احاطه د اسمان کوي داس نو عرض داو چې دا لوی اختلاف چې دا حرکت آسمان کی کزمکه د دې فلسفه او مذهب داو چې دا عرش عظیم چې ده دا ټولي دنیا لا دور ورکړي ټوله دنیا دې چلای او زمکه چې دا په دې منځ کې ساکنه ده ولاړه ده او حرکت چې دی هغه ته غیر چاپیر اسمان کوي د جدید فلسفه تحقیق دا دی چې حرکت اسمان نه کوي حرکت زمکه آسمانونه او دا ټول نظام ساکن دی زمکه چې دا هغه په منځ کې حرکت کې دا د جدید فلسفه بهر تقدیر په یونیورسيټي کې یو پروفیسور ماتوي چې تاسو فلسفه چې دی ویلو چې اسمانونه ګرځي اوس جدید تحقیق چې دا غدا دی چې زمکه ګرځي ما ورته چې زما په اسمان او زمکه ګرځېدو کار نشته که اسمان ګرځي او که زمکه ګرځي کار مې پدې دی چې ګرځي یې څو ویلې خدای پاک مال خبره خلاصه که اسمان ګرځي خدای ګرځي او که زمکه ګرځي خدای ګرځي تاسو خیال را اوس که تاسو خیال وکړئ لارای چې په سړک روان په ظاهر خطا تداخ کاری چې دا ټیرونه تاویږي او زمکه کټکۍ او مخ کې منډه وایي ایس بعیده خبره نه ده چې ټیرونه تا تاویدون کې ښکاری او ټیرونه ولاړی او زمکه ته لاندې منډه وایي
تاسو خیال واخلئ لکه داسې مثال پس مکه چې تناسته او اسمان کې سپوږمۍ ته ګوري کتا خیال کړی دا سپوږمۍ روانه وي زمرا اسمان ته کوم چرته کتلی هاجی سپوږمۍ روانه یا د نور سترګې ته ګوري نو سترګې روانه تاسو خیال راغی نو کله جدید فلسفه او مذهب ټیکوي نو چې تاسو سپوږمۍ انور ته ګوري او در روان ښکاری نو په حقیقت کې دوی روان نه دي زمکه روانه ده تپ کې روانه او غدر ته روان تاسو خیال راځي لکه لارای کې او سړی ناس دی لارای کې او تا سره بل لارای تیریږي نو چا بل لارای داسې تیریږي او د کړکۍ نه تو ورته وګورو نو تا ته ځانم روان ښکاری داس دغه تم کا سوچ کړی تاسو خیال راځي نو د جدید فلسفه او مذهب کدا وی چې زمکه متحرکه ده نو بیا نور اوس پوګمې ته ګوره نور اوس پوګمې ولاړ دي زمکه روانه ده نو تر روانه او چلته پاس ګوره هغه شی در تر روانه بهر تقدیر دا ټول د خدای نظام دی کزمکه روانه کړی ده که اسمان روان کړی ده کار داغه ده قوت داغه ده طاقت داغه بل څوک نشته په دې کائنات کې چا یا زمکه روانه کی او یا اسمان